माफ फरमाइए, बड़े अदब और एहतराम से कहना चाहता हूं कि आज जर्नलिज्म नहीं है, आज जर्नलिज्म की जगह कर्नलिज्म ने ले ली है। ललकार से तेरी कुफरी दुनिया हुई हैरान, कायदे मिल्लत तेरा एहसान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरगरो संग چې تاسو ته معلومه ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب پرون 3 مای باندې په کراچۍ کې کومه جلسه کړې ده، 2 مای ساری په کراچۍ کې چې کومه جلسه کړې ده، نو د هغې جلسې کلیپونه در سره شریکوم. مولانا فضل الرحمن صاحب پکې څنګه ګولهباري کړې ده، د هغې رور چې کوم د مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه زوی دی سنیټر مولانا تورمان صاحب راشه کناغي پکې سناشنا شاعري کړې ده. بیا او هغه شاعري زه نشم ویلی، ولې که مو ویله بیا کیدای شي چې زه چېرته په کم طاق کې به پروت یم، ولې چې زمونږ ته دغه شاعري ویلو ته مونږ نه پرېږدي، خو بار کې په هغې ویلې ده، نو تاسو یې درسره لږه واورئ. लो तुम भी सुनो, हुक्मरान भी सुने, एक बात सुनाने आया हूँ, आज मौलवी को लेके जर्नेलों से लड़ाने आया हूँ। ताजमहल की दीवारें मजबूत नहीं, मजबूत करो, फौजी छावनी की दीवारें मजबूत नहीं, मजबूत करो, मैं फौजी छावनियों में आग लगाने आया हूँ। ورګرو تاسو بوریدلی وي چې کومه شاعري کړې ده، په شاعرۍ کې چې دا کومې کړۍ ویلي دي، نو دا کړۍ موږ نشو ویلی، بیا هم موږ ډېر کمزور یو. ولې وایي چې دا اتیانو په دغه کې به نه ورننوځي، ځکه چې بیا به پکې چې یخنې یخنې پروت وي. خو بار کې په دغه زموږ مشران دي، نو چې په کوم اړخ مو راکاږي پسې به ځو انکار ترېنه نه شو کولی. دغو دپاره ګورې مونږ لال کړي میان یو، دومره دې ځینې خلک ووري چې داسې هم نه یریږو. مونږ د دغو د اعلان هم په انتظار یو چې هغه هر رنګ اعلان وي. والله خلم زه خپله نه پوهېږم چې څه شي اعلان وي. مونږ د دغه زمونږ مشران دي، دغه زمونږ علما کرام دي چې څه قسم ته امر راته کوي، انشاءالله هغه امر ته به زمونږ لبیک وي. بیا مولانا فضل الرحمن صاحب د سوورې هغه بیا څه ویلي دي. अब याद रखो, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तान की वफादारी का मेयार कुछ और है। यहाँ मुल्क से वफादारी, अपनी मट्टी से वफादारी, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है जब तक कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बूट नहीं चाटोगे। यहाँ अफसरशाही की नौकरी करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी, तब आपको पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। वरना मैं तो आज ये समझता हूँ कि हमारे गुनाह क्या है, जरा हमें बता तो दिया जाए। हाय نو مولانا فضل الرحمن صاحب داسې تراخه او سره حقیقت ته شروع کړي دي. والله خو علم الله تعالی دې رحم وکړي، نو الله پاک دې ډېر رحم وکړي، والله دې خیر راپېښ کړي زموږ علما کرامو ته. نن هم د بلوچستان نایب امیر الوزولی دی، والله خو علم چې هر چا والوزو. CCTV فوټیج هم راغلی دی چې یو موټرسایکل والا دی، او هغه د بلوچستان چې کوم دا نایب امیر دی منګل صاحب، هغې ته چې دی ګرنیټ ورلله کړی دی، بل څه بم یې ورلله کړی دی ګاډي ته، او هغې مکمل چې دی هغه غریب پکې شهادت نوش کړی دی. الله تبارک وتعالی دې د هغې شهادت قبول کړي، او الله تبارک وتعالی دې زموږ د نور جمعیت علما اسلام یا د نور علما کرامو چې د هر مسلک سره تعلق ساتي، د ملک پاکستان کې چې څومره علما کرام دي، الله تعالی دې د هر شر او مصیبت نه په امن او امان کې وساتي. دغه حالات وروره زما د ملک شروع شوی دی. بیا هم در سره د مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی بل یو کلیپ ته دا در سره شریکوم، دا در سره وورئ، بیا به اجازت راکړئ انشاءالله. जब यहाँ पर अगर कोई मुसल्लह तहरीक उठती है और कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ एक आवाज उठती है कि जबर की बुनियाद पर असली की कुव्वत से आप इस मुल्क पर अपना निजाम ला रहे हैं, ये तो दहशतगर्दी है। यानी अपने हक के मुतालबे के लिए बंदूक उठाना, ये तो है दहशतगर्दी। और सिर्फ आप नहीं कहते, मैं भी इसको दहशतगर्दी कहता हूँ, मैं भी इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब तुम मार्शल लॉ लगाते हो, वो रियासती दहशतगर्दी नहीं तो क्या हुआ? یاره مولوي صاحب دا کوم تراخه حقیقت چې دی ویلی دی، نو دې نه به د ملک غداران چې دی ډېر چې دی سوځولي وي. خو بار کې دا کومې خبرې چې دی کړي او زمونږ د څه کومه جذبه روچته شوې ده، او په کم خلوص در سره چې دی اوس ولاړ یو، او مونږ به ستا په کم قسم ته امر چې ته کې انشاءالله زه خو یم چې یوازې زه نه بلکې ټول پاکستان اوس ستاسو طرف ته سترګې دي چې ستاسو د طرف نه څنګه امر یې پوره پاکستان د څه ولاړ دی دا ټیم کې. ولې چې د ملک
صحیح رهنمایي مو شروع کړل او په ډېر صحیح طریقې سره مو شروع کړله. نو ټول پاکستان تاسو ته دا ټیم کې مخاطب دی چې تاسو به څه ټیم کې څنګه امر کوئ چې مونږ هغسې اقدام اوچتو. ولې چې عوام ټول تنګ شوي دي، د چا نه تنګ شوي دي والله خلم مونږ نشو ویلی، خو بارکیب ټول عوام چې دی اوس دا ټیم کې ستاسو سره شانه بشانه ولاړ دي چې د عوامو د جذبو سره لوبې ونه شي او دا چې کم موقف مو رانیولی دی او دا کم تحریک مو شروع کړی دی، الله دې وکړي چې په دغه موقف باندې قایم او دایم شي او دغه موقف سرته ورسوئ او دغه چې دی د عوامو کومه جذبه ده، کم دغه دی چې هغه حوصلې د عوامو بلند شي او په دا کم طرف چې روان یې الله دې دغه جدوجهد ستاسو کامیاب او کامران کړي. او ما علینا الا البلاغ المبین.